ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. لدينا مخي سورة الصف تیر شو او دا سورة جمعه ده دوارو کی بیان د سده د تسبیح او د ذکر د الله تعالی ده. د سورة الصف شروع دام په تسبیحات سره ده سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. او دلته کې يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. یاد ده چې سورة الصف کې په اخر کې د عیسی علیه السلام د نبوت ذکر وشو او د دې سورت په اخر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت او داغه د عظمت ذکر دی. باقی دی صورت ته سورۃ جمعه ویلې شي، سوته ویلې شي سورۃ جمعه، ځکه دی کې اجتماع د عابدینو کېږي د صلحاو. دا د جمعې د نوم ولا د نبی علیه السلام یو نیکه دی کعب ابن لؤی، دا د جمعې د نوم ولا هغه یې خېده، ورنه د جاهلیت په زمانہ کې د دې نوم عروبه و، نوم یې سو عروبه. دا هغه ورځ وه د جمعې ده چې په دې کې به د قریش خلق جمع کېده او د نبی علیه السلام دې نیکه به ورته تقریر کو. دا لسم که دولسم نیکه دی د نبی علیه السلام کعب ابن لؤی، او 560 کاله مخکې د دې نوم چې کم دی نو دا مخکې عروبه و، سو عروبه و 580 کاله مخکې نبی علیه السلام په 570 کې پیدا شوی دی، 570 عیسوي کې پیدا شوی دی. او دا تاریخ د 560 را روان دی چې تقریر بچا کو حضرت کعب ابن لؤی به تقریر کو. خیال کرا لکه اوم د دې کعب په نوم باندې بیا تاریخ شروع شو. خیال کراله مخې خو عیسوي و، د قریشو تاریخ د کعب نه شروع شو. بیا د نبی علیه السلام د پیدایش په کال باندې علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، بیا د فیل تاریخ شروع شو، د اتیانو تاریخ چې په کعبه شریفه باندې اتیانو حمله کړې و د ابرهه. نه دویم تاریخ بیا په قریشو کې د چاو هغه د فیل تاریخ و د اتیانو تاریخ. او بیا دریم تاریخ په قریشو کې هغه د هجرت په کم کال باندې چې هجرت وشو هغه تاریخ د قریشو شروع شو. خیال کرا لکه او اوس دا اخیری تاریخ چلیږي، هجری تاریخ چلیږي. دغه نور تاریخونه څه شو هغه پاتې شو. و دو تاریخونه دي، یا عیسوي ده یا صدا یا چې کوم نه هجری ده. او دغه تاریخ هم شته دی. خیال کراله کنه د هندوانو تاریخ چې دا کومې میاشتې د پښتو دا میاشتې دي. خیال کراله کنه دا جدا تاریخ دی. خیال کراله کنه خو دغه تاریخ دومره مشهور نه دی لکه څومره چې دا دواړه مشهور شوي دي. نو الله پاک فرمایي یسبح لله، تسبیح کوي الله تعالی لرا هغه شذونه چې په اسمانونو کې دي په ځمکه کې دي. الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي الله غذات ته چر لګلې ده په امیانو خلقو کې، امیانو خلقو کې چې هغه قریش دي چې هغه سره مدرسې نه وي، تعلیمونه نه وو. رسولا را لګلې ده الله تعالی په دې کې یو عظیم شان پیغمبر منهم د جنس د دین یتلو علیهم. دغه پیغمبر کار څه دی؟ څلور کارونه دي. یتلو علیهم چې لولي په دې باندې آیاتونه د قران پاک، د قرائت کوي، تلاوت کوي. ويزکیهم د دې تزکیه کوي، خپل اخلاق عادات ورته کوي. دا دویم کار دی. دې ته تصوف او تزکیه ویل شي. ويعلمهم الكتاب، دریم کار دا دی چې تعلیم د کتاب ور کوي، د قران پاک تعلیم خلقو ته ور کوي. څلورم کار یې څه دی؟ والحکمت، احادیث بیان خلقو ته، تعلیم د احادیث کوي.
وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين واخرين منهم او دا پیغمبر الله را لګل دی هغه نور خلق ته ها د دینه ختم نبوت ثابت شو ختم نبوت چې تر قیامت پورې څومره را روان دي دا په آخرینه کې شمار دي لما يلحقوا بهم چلا ملاقات نه دي شوه د دې سره د دې چا سره د اصحاب کرام سره لما يلحقوا بهم چې نه دي ملحق شوي د دې سره لکه دا په دې آخرینه کې مونږ ټول را لوخه ها چې مونږ دا خلق نه دی لیدلې مونږ تم د الله پیغمبر شوه دي وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله دا قرآن پاک فضل دا الله تعالی دی یوتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم مثل الذين حملوا التوراة دا د مؤمنون صفات الله ذکر ک ادا د مشرکین مذمت الله ذکر کوي هغه کس مثال دا هغه کسانو چې پاغي باندې بار شوه دي تورات چې هغه يهوديان دي سدي يهوديان دي ثم لم يحملوها بیا برداشت کو دغه ها تورات په بار شوه دي خو تورات بیا تسلیم نک د تورات پورا احکام ها پځان باندې سوار نکړل پوښ به کنه کما سل الحمار دغه کتابیانو مثال د خرو دي ها د اهل کتابو مثال د څه د خرو دي يحمل اسفارا چوڑی سپاره ها د خر د پاسه د بار د سپارو جوړ کړي دي ها دغه سپارونه هغه ته سخیر ها شتا نشته بغیر د بوج نه بغیر د وزن بیس مثل القوم الذين ډیر ناکار دي مثال دا قوم کذبوا چې انکار وکړي به آیات الله د آیاتونو د الله چې قرآن پاک دی والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا ايها الذين هادوا دا پیشنګوئی دا ها چاته يهوديانو ته یا ایها الذين هادوا اي يهوديانو ان زعمتم کتاسو ګمان کوي انکم اولیاء لله چې تاسو دوستان د الله تعالی دی بوي نحنو احب الله نحنو ابناء الله واحباؤه مونږ د الله ځامن یو او د الله دوستان الله وته چې کم دینو پیشنګوئی ور کوي وی کستاسو دا ګماني چې مونږ د الله دوستان من دون الله ما سوا د الله نه فتمنوا الموت ارزو وکي د مرګ ان کنتم صادقین کتا سو رښتینی کتا سو یقینا د الله دوستان د مرګ تقاضا وکي چې خپل دوست ورسېږي چاته ورسېږي چې دوست ورسېږي چې داسې سفیر دل درګي چې تاسو به یاد بیا وساتئ پوه شئ به کنه ولا يتمنونه چرم دوی ارزو نه کوي د مرګ ابدن همیشه دا پیشنګوئی دا چې تر زندګۍ پورې بدی د مرګ خواهش ونه کی ولیکه د مرګ خواهش کوي نه دی پویږي چې زمونږه مرګ او عذاب برابر دی پوه شئ په د دې یقین دی چې زمونږ د مرګ سره به په موږ باندې عذاب شروع کیږي نه چرم دوی ارزو نه کوي بما قدمت ایدیهم په سبب دا اعمالو چې کړي دي لاسونو د دی وې تر اوسه پورې په تاریخ کې چرته يهودي دا ونه وي چې خدای مال مرګ راکړي پوه شئ به کدا یو مرګ نصیب عذاب چې کوم نه د دې بیا شروع کی دا معجزه د قرآن پاک والله علیم بالظالمین ورنه یو ځل خو به دا چې چرته کړیو کنه دا چې به چې کوم نه ارزو د مرګ به کړیو قلت ورته وای اے حبیبا ان الموت الذي بشک اغه مرګ تفرون منه چې تاسو تخته کوي دا غینا فانه ملاقيكم بشک ده ملاقات کو ان کے دے تاسو سره ثم تردون بیا تاسو واپس شي الى عالم الغیب اغه الله ته چې عالم دې د غیب او شهادت او د حاضرو فینبئکم بما کنتم تعملون تاسو به خبر کی تاسو د اعمالو د نتایج یا ایها الذين امنوا ایمان والو اذا نودي للصلاه کله چې आवाज وشي د مانځه د پاره می یوم الجمعه په ورځ د جمعې په اول کې هم د مؤمنانو ذکر دی په اخر کې هم د مؤمنانو ذکر دی چې ایمان والو د جمعې په ورځ باندې تاسو د مانځه پابندي کوئ چې کله आवाज د جمعې وشو پس او ګړندې شي تاسو اله ذکر الله ذکر د الله تعالی ته ذکر د الله تعالی سره خطبه د دې آیات نه ثابتېږي چې خطبه صدا دا فرض ده د جمعې د پاره
وذروا البيع پرېږدوئ تجارت لره د دنیا کارونه پرېږدوئ خو چې څنګه اذان وشو فورا ځان رسوئ ذالکم خیر لکم دا ډېره بهتر ده د پاره ستاسو ځکه د جمعې د اذان نه وروسته بیا کار څه شي حرام شي کار کول بیا څه شي حرام شي ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة کله کله چې پوره شي مونځ سلام وګرځئ مسلمانان فانتشروا فی الارض بیا خواره شئ په ځمکه کې باقي دا وروسته سنت پسې کول دا د احادیثو نه ثابت دي چې 4 رکعاته یا 6 رکعاته سنت دي فانتشروا خواره شئ تاسو فی الارض په ځمکه کې وابتغوا من فضل الله طلب کوئ فضل د الله تعالی واذکروا الله د الله ذکر کوئ کثیرا ډېر لعلکم تفلحون واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا دا د ضعیف مسلمانانو دا غي قباحت الله تعالی ذکر کوي د ضعیف مسلمانانو شان نزول دا ده چې قافله را روانه و د دحیه الکلبی رضی الله تعالی عنہ داغه قافله را روانه و د شام او دا سامانونه چې کوم نه راغستو په لار کې چې کوم دینو یا په ځان سره ډول کمار بوتلو تنبل والا هغه چې کوم مدینه منورې ته رانیږي شو نه درجه ولا نور ورک خیال کراله کړه نبی علیه الصلاۃ والسلام په خطبه باندې ناشته ولاړ دی او په دې کې د مدینه منورې ته د درز رانه نه وتلو خیال کراله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صرف 12 اصحاب کرام په مانځه پاتې شو او نور قافله لا مخنیوه قافله تلاړ او د قافله استقبال تلاړ خیال کراله دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم باندې دا آیات کریمه په نازل شو دا یو آیات دا په نازل شو حدیثو کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کچره د الله رحمت نه په دې خلقو باندې خیال کراله او کچره دا الله حبیب فرمایي چې کچره تاسو ټول تلې وي او دا منظم پرېخې وي نه په مدینه منوره باندې بداسه عذاب راغلو چې ټوله مدینه منوره با د ور نه ډکه شوی و داسې عذاب راغلو کچره ټول تلې وي 12 کسان د الله د حبیب سره پاتې شو نه داغي هغه مذمت الله ذکر کوي هزار او تجارتن هر کله چې دی ویني تجارت لرا او لهون یا عباسیات لرا ان پدو خوارشی الیها دی طرف تا انفزاز ستویلی شی خوریدل ہوتا وترکو کا قائمہ پریدی تعالی را ولال پائے سبانے پا وعز باندی قلت وتو اے حبیبا ما عند اللہ خیر کم نعمتنا چی دا اللہ سر دی دا دیر بہتر دی من اللہ وید دی عباسیاتنا ومن التجار او دارنگ دا تجارتنا دا الله سره چې کوم نعمتونه دي دا د تجارتونو نه ډیر غوړه دي والله خیر الرازقین الله تعالی بهترین رزق ورکوونکی دی